کتاب میں کتو حقیقی واقعہ دا عباسیینو دا دور. عباسیینو کې یو بادشاہ هغه په وخت کې یو مچیمار او میانو ښکار به کول. روزانه بخکار تلو بیا چې به میانو ونیول نو سبه کور تراړل سبه خرڅ کل باغې باندې به پیسې سه حاصل کی باغې به د کور ضرورت چلول. یو ځل د جال وښتو نو جال اون خطو پسین کی د وی چیرې دا جال خو مې اون خطو پراخ کو باندې وسکو د مچیمار د جال د راخ کو خپل یو انداز وی او مونږ خپل د سین په غاړه وخت تیر کړی دی. مونږ ته پته غوي چې جال مم اونشلېږي او دا روزي هم چې بیا کله نه روزي نو بیا ورپسې کوزيږي چې جال راکاږي نو بیا خوشلېږي نو دی ورپسې کوز شو هغه جال اخلاص کو نو جال سکین خطې دی هغه شی چې راویستو نو هغه یو د مسو سوراهي ده په هغې کې جال نښتې و د هغې مرۍ پکې د اوسپنې نښتې وې الول شوې وې. هغه سوراهي نه چې د سر لري کو نو په هغې کې د قیمتي غمي جواهرات پراته دي. د چې ولیده نو دی باندې سر کېښو او سوراهي په اوبو کې په اوما غځې کېښو. دا عقل نه کار وانغشتو چې ما ته څه کول پکار دی. رالو بادشاہ څخه دربان ورته وایي څه کوي؟ وایي بادشاہ سره مې کار دی. دربان چې ورته ښکته پورته وکتل چې دا خو د بادشاہ راتلو سړی نه دی. ورته وایي چې څه سوال جواب دی ما ته ووایه زه به بادشاہ ته یوسم. دی ورته وایي چې نه زما هغه سره داسې خبره ده چې زه ورسره خپله ملاقات کول غواړم. دی لاړو بادشاہ ته نو بادشاہ نه تپوس وکړو دربان هغه ورته یې چې راپرېږده. لاړو ورته وایي چې صاحب زما کسب او پیشه هغه مچیماري ده. کیسه یې ورته تېره که ما جال وویشتو هغه ونښتو هغه لوښی چې ما راوچت کړو نو په هغې کې جواهرات ما بیا په هماغه ځای کې کېښود. بادشاه هم ورپورې وخندل. دغه وخت کې د انسان ذمهداري دا ده چې لوښی ته په لاس که ځکه چې په سین کې په ورک سیز پسې بیا ګرځې بیا لاس بیا مومي یا نه. او بادشاه ورسره وزیر کو وزیر ته وویل چې د سره لاړ شه کوم ځای کې دی هغه راوباسه. دی رالو وزیر ورسره رالو وزیر نگرانی کوي. جال د اوویشتو ځای ورته معلومه سوراهي جال کې ونښت. هغه یې راوچته که وزیر ته یې ورکړه. وزیر ورته ووایي چې د دې نه ښکته پورته وړاندې وروسته نور ګزارونه مو ګزارونه یې وکړل نو 9 هغسې لوښي راووتل ډک. د بادشاه پوره د ملک حکومت ولیبه په هغې